أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله مولانا العظيم. دا اعلان دے او آواز دے د رب کریم او د رب رحیم د طرف مومنانو ته هغه رښتینو مومنانو ته الله خطاب کوي او هغوی په دې خبره باندې پوهې کوي چې کوم یو شی دی چې ستاسو په ایمان کې او ستاسو په نور کې به اضافه راولي او کوم یو شی دی چې تاسو به دشمن نه محفوظ کوي. خو داسې یو شي تعلیم الله مؤمنانو صادقانو ته ورکوي چې په کوم باندې به د دوی د ایمان زیاتوالی راځي، د دوی د ایمان رڼا به پکې کېږي او دوی به پکې د دشمن نه بچ کېږي. او هغه ذکر د الله ذکر او دا ذکر د الله د مؤمن دپاره دا ایټم بم دی. څنګه چې په ایټم بم باندې یو ملک د نورو ملکونو نه ځان محفوظ کوي او ټول خلک یې یېرېږي، دغسې د مؤمن لپاره ذکر الله دا ایټم بم دی. دا دی چې الله یادوي که نه هېڅ دشمن او کافر د باندې لسېدی نه شي او د په ایمان کې به اضافه هم راځي او په نور ایمان کې به هم او دا د ذکر په وجه باندې مونږه چې نن د کفارو ښکارګاه یو او د کفارو د ظلم مونږه یو تخته مشک ساز شوي نو مونږ نه الله یې شوي، د الله دین رانه یې شوي، د الله شریعت رانه یې شوي، ځکه را سزا موږ ته میلاوي. که مونږ د الله په دین باندې پور عمل وکړو او مونږ هر وخت کې الله پاک چې زمونږ را خوله خوځي او مونږ الله یادو نو شک نشته چې مونږ به د کافرو نه او د دشمنانو د دین نه هم محفوظ یو او زموږ ځان ایمان به هم محکم او مضبوط ایمان دی. نو الله وفرمایل یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذکروا الله ذکرا کثیرا یاد کئی اللہ لرا دیر دیر وسبحوه او پاکی بیان کئی دا اللہ بکرتم و اصیلا پا وقت سبا کی و اصیلا و پا وقت بیگار سار و مقام دا اللہ پاکی بیان هو الذی یصلی علیکم دا اللہ غزات چی رحمتون نازلی پتا سباندی وملائکته فرشتے دا اللہ پاکا وما یصلی علیکم و تصلی علیکم فرشتے پتا سبانی صلاة وی یعنی پتا سو پارا بخشش واری او تاسو پارا دعاگانی لیخرجکم من الظلمات الى النور دیر پارا چی اوباسی اللہ پاک تاسو را د تیارو د شرک او د کفر او د ګناهونو نه نور د توحید او د ایمان ته وکانه بالمؤمنین رحیما او دی الله په مؤمنانو باندې بے اندازې مهربان. تحیتهم پیشکشی او ستړي مشي د الله پاک دوی ته یوم یلقونه هغه ورځ باندې چې دوی به ملاویږي د الله سره نغا ابا تحفه بسی سلام دا اللہ دا طرفنا بسلامونی ومؤمنان با اللہ سلامون اکی واعد لهم اجر کریما او تیار کرے دے اللہ دا مؤمنان دا پارے او اجر
और मजदूरी मज़ेदार खस्ता मजदूरी दा मज़ेदार दारे तर्जमो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये खिताब खास थे, या अय्युहन्नास का खिताब आमी तमामी दुनिया का खिताब और ये का खिताब खास हो या खालिस मोमिनान ए ईमान दावेदारो ये ईमान खावंदानो किताब पर अल्लाह बानी ईमान दे जिदा जमंगा रब दे और पर इस्लाम बानी ईमान दे जिदा जमंगा दीन दे और पर मोहम्मद मुस्तफ़ा बानी ईमान दे जिदा जमंगा रसूल दे और हुक्म सरे दा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ची रुस्तुकुम हुक्म राजी दा ढेर अहम हुक्मी आवागा हुक्म दादे कि उस्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा याद कई अल्लाह लरा ढेर ढेर पर ज़ुल्म बानीम याद कई और पर जुब बानीम याद कई और हर वक्त याद कई यो ठीम मज़ाया करो और वो जिक्र कसीर देता वाई तो सड़े को वलाड़ा बानिम अल्लाह यादई और पनास्त बानिम अल्लाह यादई और पमलास्त बानिम अल्लाह यादई तो मोमिन लपकार से पलार रवान दे मल्ला दी वरता यादी और को मोमिन को कुर्सी के केना सुनो उमल्ला दी वरता यादी और को मोमिन पकड़ के डर वाचोला नो उम्द सदी अल्लाह यादी द खुदे पाक जिक्र कसीर दादे कि सड़े पो वलाड़ा और पनास्ता और पमलास्ता द अल्लाह यादई अल्लाह कुरान की पकड़ी जिक्र चीज और दारेंगे वसब्बिहूहु तासो पाकी बयान कई अल्लाह अल्लाह का निस्बत पाकई वो कई बुकरतन को वक्त सभा के वो असीला को वक्त दा किनाया दा अमीशवारीना कि अल्लाह अमीशा दा अल्लाह पाकी बयान दाग सिपातुना अल्लाह पाक सातई शागर अगर शान सर लायक नहीं और दी वजना दा तस्बीह असल के हदीस के रागली की नबी अलैहिस्सलाम वही चीज अल्लाह पाक का अकीदा से बयान हुई कि सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम दा दुआबा बार बार वायदा बार बार वायदा और सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही पर बल हदीस के रागरी दी दादी बुखारी पर ख़त्म की मंग बेवायु कि दा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही दा शवारोस के यो मुसलमान जनाना या नारीना कि सल करतवई नु दखल अल जन्नह अल्लाह बे जन्नत दा लकान को गुजारी नहीं खुद स्पीड तो है वो आप शांति है दा उजिपा कई अलकान खुला नमरी दी खुदे वक्त नहीं ला और ये कोई ला मुंग बच्चा जमरू मर्द मुंग नरियर लरी दे और मर्द अर्छा तनी दे द मर्द लार द अर्छा पोका करेगा द मर्द दाई अर्छा ल दावत होती और अर्छा द खपल टेम दे और टेम बड़ी दी दुनिया में नुदा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही देर मुख्तसर जिक्र दे और दा सिल करत यो 4-5 मिनट के साढ़े वे 4-5 मिनट दा बिल्कुल दौरजी और दुश्की उजिपा कई दा ना दा जिक्र मन खत बुखारी को बे बरते नूर के दी हुए रे सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही नूर पकड़ी नूर पकड़ी सो वसब्बिहूहु बाकी बयान कई दा अल्लाह बुकरतन नो बुकरा असल के सार को
او اصیل دا ماخام نو د بکرتن نه مراد د سحر مونږ دی د الله یاد د سحر په مانځ کې وکړي او اصیله او دا د ورځې د اخري حصہ ماسپخین مازدیګر ماښام ماسخن دا ټول هو الذي يصلي عليكم دا الله هغه ذات دی چې رحمتونه نازلوي په تاسو د صلات نسبت چې الله ته وشي نو مراد رحمت او د صلات نسبت چې فرشتو ته وشي نو هغه دعا ده چې فرشتي د انسان دپاره د مغفرت دعا غواړي د رحمت دعا غواړي دائما او فرشتي چې کوم دی دا د دې مؤمنانو دپاره د الله په دربار کې بخشش غواړي او دا یې قرآن کې ذکر دي هغه قربیین فرشتي چې کوم د الله د عرش سره دي هغه په دې ځمکه کې مسلمانان یادوي او د مسلمانانو دپاره دعاګانې کوي او د مسلمانانو دپاره مغفرت د الله نه غواړي او د هغې وجه نه چې د هغه قربیینو او د مؤمنانو په منځ کې قدر مشترک ایمان دی دا قربیینو په الله ایمان دی او د مؤمنانو پر ځمکه کې په الله باندې ایمان دی نو زمونږ او د هغې رشته ایمان دی د دې ایمان په رشته باندې هغې مونږ دپاره دعاګانې کوي او هغې زمونږ دپاره بخشش او مغفرت غواړي ته ور ځان نه خبر نه چې زما څه حیثیت دی د الله سره زما څومره څه قیمت دی او د الله د خاصو فرشتو سره زما څومره قیمت خو دا قیمت به مونږ او تاسو کې هله صادقي چې مونږ په صحیح طریقه باندې مؤمنان شو او په صحیح طریقه د دې دین کار وکړو پرون ما ته هلته هغه حاجي صاحب په وفات کې یو ملګري ویل تاسو اوس خبره په ډاګه کړه معلومه کړه پخوا نه په ډاګه کړې ده چې جماعت اسلامي په پاکستان کې د الله شریعت غواړي موږ بل هېڅ شی نه غواړو موږ ملګرتیا د جماعت اسلامي سره صرف او صرف په دې خبره ده چې هغوی د الله نظام غواړي او دا موږ هم غواړو خو په یو کس نه کېږي په ځان له ځان له نه کېږي دې لپاره اجتماعیت پکار دی که دا ټول مؤمنان یو ځل موږ سره لبیک ووایي والله بالله چې د اردن یې وویله سهار له به پاکستان هغې په اسلام آباد کې شریعت ماتېږي دا خو د زور خلک دی چې دا قوم ټول راپاڅېده چې موږ شریعت غواړو نور دا باطل نظام د انګریزانو پسې ولېږئ دا ټرمپ دي دا اقتدار دی پاکستان نه ختم به شي سپین سبا به د هېڅ شي کمی به نه وي خدای پاک به په موږ باندې ځمکې او د اسمانونو د دروازې د برکتونه راوسپړي او د هېڅ شي کمی به نه وي او دا څه دپاره الله په تاسو رحمت نازلوي او فرشتې درته دعاګانې کوي لیخرجکم من الظلمات الی النور چې راوباسي الله تاسو لره د تورو تیارو د جهالت نه الی النور نور د ایمان ته راوباسي تاسو د تورو تیارو د شرک او د کفر نه نور د طاعت او د تابعدارۍ ته او وکان بالمؤمنین رحیما او ډېر الله پاک په مؤمنانو باندې بې اندازې مهربان دومره زیات مهربانه دی چې د مور او پلار نه په موږ باندې الله ډېر مهربان الله ارحم الراحمین دی د دې وجې نه الله رب العزت ته شکایت کول دا عبادت دی چې ځان له راپاسي او پټ تشکې او وی الله بیمار کړی دی روغ مې کړه فقیر کړی دی دا عاجزي مې ختمه کړه دا مصیبت دی را باندې راوستی دی دې ته شکایت الی الله وایي دا الله ته شکایت دا عبادت دی او ته چې د الله په سر باندې چاته لګیا شي
چې ما سره دا وکړو ما سره دا وکړو دا شکایت عن الله دی دا کفر دی دا بېدیني ده د باندې الله انتهایي ناراضه کېږي ولې ته چې چا ته دا فریاد کوې نو هغه په مخلوق کې چې ډېر زیات شي نو رحیم به او الله ارحم الراحمین د تمام رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکی نو د ارحم الراحمین په سر شکایت کول رحیم ته دا کمقلتوب دی بیوقوفي ده تحیتهم یوم یلقونه ستړي مشي د دې مؤمنانو د جانبه د الله نه دا تحیتهم کې دا اضافت شوی دی مفعول ته او فاعل د دې محذوف دی یعنی تحیت الله علیهم ستړي مشي د الله مؤمنانو ته یوم پاغه ورځ د قیامت یلقونه چې دوی به د الله سره ملاقات کوي دغه ملاقات په ورځ چې هغه ورځ د قیامت ده د الله له طرفه او په دوی باندې هغه تحفه سي ستړي مشي به سي سلام سلامون سوره یاسین کی ذکر دی سلام قولا من رب الرحیم سلام وینا بئی په وینا باندې سلام بئی د وینا الله به وی راسي چې زما بندګانو زما سلام دي فرشتي ورادن لکېږي فرشتي قرآن وایي د جنت د هرې دروازې نه به فرشتي رادن لکېږي او په جنتیانو به سلامونه وایي جنتیان به په خپل باندې یو بل باندې سلامونه وایي ورورولي به وي مینه به وي تعلق به وي یو بل ځای ته به ځي یو بل ملاقاتونه به کوي واعد لهم اجر کریم او تیار کړی دی الله د مؤمنانو دپاره مزیدار اجر دونه مزیدار اجر دی چې ما لا عین رأت حدیث کې راځي ما لا رأین ما را نه دی لیدلی دی له سترګو اوسه د دې پوره لیدل چا سترګو نه دي کړي ولا اذن سمعت او نه چا غوږ د دې پوره صفتونه اورېدلي او ولا خطر على قلب بشر نه دا یو انسان په زړه کې او په ذهن کې اوس تېر شوی دا نقشه دا کم انداز او دا الله د مؤمنانو لپاره تیار کړي دي او مؤمنانو ته دا ورکوي نو الله رب العزت موږ په صحیح معناګانو کې مؤمنان کړي چې د ټولو ثوابونو بدلو موږ مستحق وګرځو دې کې یو څو خبرو ته اشاره رااله یو وجوب ذکر الله کثیرا لیلا ونهارا یو دا چې د الله ذکر واجب دی او لازم دی په مؤمنانو باندې ډېر ډېر د شپې او د ورځې بلکې حدیث کې راځي چې ستا دا جبرې په ذکر تازه چې تا ته مرګ او وجوب تسبیحی صباحا و مساء او دویمه خبره دام دغه یو وجوب بل وجوب دا دی چې د الله پاکي بیانولم په مؤمنانو باندې واجب دي سار او ماښام او دویم باب فضل الله علی المؤمنین مهربانی د الله تعالی په دې آیاتونو کې ذکر شو په مؤمنانو بصلاته علیهم ورحمتونو را لګلو د الله سره په دې باندې او صلات ملائکته او دارنګه هغه دعاګانې د فرشتو د الله ورحمته او مهربانی د الله لهم المؤمنان او دریم تقریر عقیدة البعث دا ثابت شوا چې د مرګ نه وروسته ژوند دی مؤمنان به د الله سره ملاقات بذكر بعض ما يتم به من سلام الملائكة على أهل الجنة ځکه چې په دې کې دا امر راغله چې فرشتي به هم سلامونه وایي فرشتي به سلامونه په چا وایي اهل جنتو باندې وایي نو قیامت به قایم شوی او به حساب کتاب به شوی
او جنتیان به جنت ته تللي نو فرشتې به ورځي او په هره دروازه به ورننوځي او سلامونه به پرې وایي. بشر المؤمنین الصادقین بالجنه. او څلورمه په دې آیاتونو کې دا چې مؤمنانو رښتینو مؤمنانو ته یو خو دا ټونګټک مسلمانان دي چې دا مثال د کارغانو دی چې هوا په کم طرف باندې تېزه دی په هغه طرف روان کړی پوهېږئ په دې باندې دا اوس هوا په دې طرف باندې تېزه ده چې د نواز شریف او د شهباز شریف آینده لپاره حکومت راولي نو لګیا دی لوټې ورته راټولوي کارغان ورته راټولوي اوري هوا په هغه طرف ده زور دی د هوا دا لوټې اوس راټولېږي دا به دا کې چې کومې لوټې راټولې شوې که نه په دې تنګي کې دا نوې لوټې به راغلې داسې لوټې راټولوي دا کله کله به عمران خان دپاره لوټې راټولېدلې دا اوس په پاکستان کې د لوټو سیاست کې چې چاته لوټې راټولې شي به سزا یې ګټي اوري او په دې کې د الله د دین لار بنده شوې ده او شریعت په 15 کاله کې راغلی او د دې وجې نه دا قوم خوارزار دی قرضداري دي د سود قرضداري د بدترین شي قرضداري په قرض کې ورننوي او دا چې دوی لکه څنګه چې دي والله که دي زندګي بر د دې نه خلاص د دې غلامۍ نه د دې سپکوالي نه د دې نه به دوی چېرته خلاص نه شي عزت د الله په دین کې دی او کامیابي د الله په دین کې ده د دنیا او د آخرت کامیابي او د دې وجه ده چې مؤمنانو د الله دین پرېښی ځکه نسبت کې کوي الله دې موږ او تاسو قرآن عظیم په شان کې پوه کړي او دې سره سره دې الله موږ مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام خاص کر پاکستان کې چې یو څوک کار کوي څوک مخالفت کوي په بدقسمت یې کوي الله زموږ ټول خلک خاتمه زموږ ټول کړي څومره زموږ مشران وفات شوي ټول زموږ راجي صاحب پرون دا ګلکریم حاجي صاحب وفات شوی دعا ورته وکړو چې الله تعالی او د هغه په شان کې مخلصین ملګري الله جماعت ته ورسوي الله دې زموږ ټول خلک رحم وکړي او زموږ په ژوند کې د الله پاکستان کې مکمل د شریعت نظام او دا باطل نظام دا د سودخورۍ نظام دا د رشوتونو نظام دا د فحاشۍ او عریانۍ نظام دا د بېدینۍ نظام دا د الله زموږ نه ختم او دې په دې هغه نظام محمدي او نظام صحابه خدای پاک راولي د قرآن او سنت نظام دی الله راولي او زموږ د آخري زندګي د الله د قرآني سوري لاندې تېروي زموږ ټول د الله راضي شي